رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی چې تاسو راواخلې که سخت نه سخت وخت راغلی دی، سخت نه سخت وخت راغلی دی، د غصې حالت راغلی دی، د غضب حالت راغلی دی، او د حضور په غصه باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په قهر او جلال باندې همیشه به رحمت غالب وو. هغه که طائف بازار وو، هغه که د احد میدان وو، هغه که غزوه خندق کې لوګي تندې وي، هغه که د فتح مکې په موقع باندې وه، هغه که د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حجة الوداع موقع وه، هغه که د حضور علیه الصلاۃ والسلام غار حرا وه، هغه که د حضور علیه الصلاۃ والسلام 68 غزوات وو، په هر غزوه باندې که مخې ته ورته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بدن ټوکړې ټوکړې پروت دی، که د حضرت بلال حبشي کټ شوې ژبه ورته پرته ده، که د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته په لکونو صحابه کرام مخې ته د تنونه سرونه جدا پراته دي، خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې همیشه به رحمت غالب وو، د هغې په ذات باندې همیشه به نرمي غالبه وه، هغې په ذات باندې همیشه به کرم غالب وو، همیشه به اخلاق غالب وو. او حضور علیه الصلاۃ والسلام چرته په زندګۍ کې د هغه حالاتو باوجود حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک د هغې سینه مبارکه سیرلې شوې ده، خپې مبارکې کټ دي، غوږونه مبارک کټ دي، د هغې بدن مبارک مسله شوی دی. بیا هم چې صحابه راشي قربان یا رسول الله حکم کوئ تاسو، حضرت امیر حمزه خو اسم لاړو، زمونږ سرونه هم قربان دي، زمونږ تنونه هم قربان دي، قربان حکم کوئ چې مونږ پې باندې ورشو، ځانونه هم پې باندې قربان کو، د هغې بچي به هم ختم کو، د هغې بوډاګان به هم ختم کو، د هغې تس نس به کو یا رسول الله. آقا علیه السلام فرمایي چې نه، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، زه رحمت راغلی ما، دا بدبخته دي، دا نه پوهېږي د دې بچي به په ما باندې ایمان راوړي، د دې نسل به په ما باندې ایمان راوړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام په هغه وخت کې هم د نرمۍ نه کار اخیستی دی.